अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو قدمونو پروګرام کیپټل ریپورت کې کراچۍ نه نعمت زاده حاضر دی کتونکو د کراچۍ د خلکو د پاره د خوشحالۍ زیری په کراچۍ کې سرکورر ریلوی چې کم دی نو هغه بحال شو یو ورځ وروسته چې کم دی نو د دې افتتاح کیدونکې ده د هغې دپاره ټول چې کوم د دې ټریکس وو هغه ټول بحال شوي دي او ورسره چې کم دی نو کوم سټیشن دي په هغې باندې هم کار شروع دی او کیدای شي په دې سټیشنو باندې کار مکمل شوی وي دا سرکولر ریلوی چې کوم دی دا د کراچۍ د خلکو چونکې د نن یو 15 کاله مخکې به د ریل ګاډي کې به خلکو سفر کوو په روغه کراچۍ کې به دا ګرځېدل تر لانډي او د کورنګیا پورې به دا ریل ګاډي تلل او راتل به بیا دا هر څه چې کوم دی د ځنډ ښکار شول هغه معامله ټوله بنده شوه ټول د کراچۍ دارومدار د تګ راتګ چې کوم دی هغه په ټرانسپورټ په پبلیک بسونو ته راغی بیا رکشو ټیکسو ته راغی بیا د هغې نه پس چې کوم دی اوس چینچانو پورې راغلی دی نو په داسې حالات کې بیا یو ځل چې کوم دی نو هغه سرکولر ریلوی بحالي چې کوم دی هغه د هغې مطلب فیصله هم شوې ده او هغه به اوس چې کوم دی هغې پرانست هم کېږي غرض دا چې په دې کې چونکې د سپریم کورټ ډېر زیات د هغوی چې کوم حکمونو د هغې حکمونو نه پس دا معاملات چې کوم دی نو هغه په عملي شکل کې ښکاره شوي دي نننی په دې پروګرام کې به یو خو به کوشش کوم چې زه تاسو ته بالکل هغه ځایونو ته بوځم چې کوم د دې سرکولر ریلوی آخري سټاپونه دي په وجه د دې چې په دې مین ځای کې په دې ابتدا کې ښه خپل کار شوی دی هر څه اوکې دي برابر دي خو ګورو به هلته به ځکه ځو چې کار څومره شوی دی لا اوس هم پکې څه پاتې دی او که نه دی پاتې معاملات څه روان دي خو د هغې نه وړومبی راځئ چې یو وړوکی غوندې ریپورټ وګورو او ریپورټ د دې دپاره وګورو چې تاسو ته پته ولګي چې سرکولر ریلوی څه شی دی دا به د کم ځای نه تر کم ځای پورې دا ګاډي چلیږي څومره ګاډي دي څو کرایې به وي او د دې سیسټم چې کوم دی نو هغه څو په مرحلو کې چې کوم دی هغه دوی تقسیم کړی دی نو راځئ د ټولو اول دا ریپورټ وګورو کراچۍ سرکولر ریلوی یو ځل بیا د ځنډ افکار کراچۍ سرکولر ریلوی پرانسته 3 ورځې نور د ځنډ اخکار شوي چې له وجې به اوس 14 نومبر په ځای د دې پرانسته به په 19 نومبر کولی شي او بیا به مرحله وار د دې منصوبې ابتدا کیږي په ابتدایي مرحلې کې به کراچۍ سرکولر ریلوی لانډي نه تر اورنګي ټاونه پورې چلولی کیږي چې پکې د روزانه په بنیاد به 4 ګاډي د پیپري سټیشن نه او 4 به د اورنګي ټاون سټیشن نه روانېږي د دې مجموعي سفر به 80 کیلومتره وي چې کرایه پې 50 روپۍ ایښودې شوې ده پیپري سټیشن نه تر اورنګیا پورې تلونکې ریل ګاډي به سفر په 2 غنټې او 50 منټه کې کوي د ریل ګاډي په لاره کې کل 21 سټیشن دي او په هر سټیشن به ګاډي 1 منټ ودرېږي ذرایع وایي چې د سټي سټیشن نه تر اورنګي ټاونه پورې ټریک لا مکمل بحال شوی نه دی ریلوی ذرایع وایي چې د ګلبای او دغه رنګ نور ځایونو کې سړک نه تېرېدل غټه مسله جوړه شوې ده تشویشناکه خبره ده چې د سټي سټیشن نه تر اورنګي ټاونه پورې په لیول کراسینګ باندې څه قسمه پاټک نشته او ټریک هم په ډیرو ځایونو کې د استعمال قابله نه دی ریلوی ذرایعو تر مخه KCR ټریک د روانې میاشتې فروری نه تر نومبره پورې مکمل کړی شوی کوم چې په 440 کیلومتره باندې وجود لري چې پکې 30 کیلومتره لوپ لاین او 14 کیلومتره مین لاین شامل دي ذرایعو تر مخه زور د KCR نظام د بحالۍ لپاره 1350 میلیونه لګښت راغلی چې پکې روزانه 2 ګاډي به چلولی کیږي په کوم کې چې 14,000 مسافر به د روزانه په بنیاد سفر کولی شي په دویمې مرحلې کې به د دې منصوبې اپګریډیشن کیږي او په درېمې مرحلې کې به پبلیک پرایویټ پارټنرشپ په بنیاد د منصوبې ته به جدید اربن ماس ټرانزټ سیستم درجه ورکول کیږي کتونکو تاسو ریپورټ ووم کتو وام ردل د دې چې کوم ګاډي دي هغه 10 ګاډي دي یا 12 هغه را رسېدلي دي او وس چې کوم دی نو د دې چونکې پرانسته دی ورځ وروستو راځئ چې اوس د دې چې کوم د منصوبه ده د دې منصوبې آخري سټاپونه یعنې د منګاپي او د اورنګي ټاون سټاپ چې ورته دوی وایي هغې ته ځو چې دا چېرته دي کوم ځای کې دي
او د هغه ځای خلک چې کوم دی نو هغه څه تاثر لري څه وینا لري بیا په دې منځۍ کې به په باندې مختلفو پاټکونو باندې هم ګرځو کم ځای چې کوم دی نو سټیشن جوړ دی کم ځای لا اوس هم وران ویجاړ دی کم ځای لا اوس هم چې کوم دی نو پاټک نشي ځکه چې دا خبره هم ذرایع کوي چې سټیشنو باندې چې کم ځای کې روډ کراسینګ دی هلته کې پاټکونه نشته نو غټه یو مسله ده بیا په بورډ افیس کې چې کوم دی نو ګرین لاین منصوبې سړکونه جوړ شوي دي نور سړکونه دي هغه ځای هغه ټریک مکمل ختم دی اسا د هغې نشته هغه څه دي خو د هغې سره مهمه خبره ده چې د دې ریلوې چې کوم ډي ایس دی د هغه سره به خبره کوو چې آیا هغه د دې ټولو سوالونو په باره کې جواب سره کوي څه وینا لري او د دې نه د هغوی تمې تر کوم حده تړلي دي کتونکو دا وخت کې منګاپیر دوی چې کوم سټیشن جوړ کړی دی چېرته به چې دا ریل ګاډي ودرېږي هلته موجود یم زما د کیمرې تاسو ته ښیي یا زما سره راځئ دننه منګاپیر د سټیشن هل چې کوم دی نو هغه د کتو سره تعلق لري معامله بالکل چې کوم دی هغه سر ته رسېدلې ده 19 تاریخ باندې پروګرام چې کوم دی هغه پرانسته کېږي دا د منګاپیر سټیشن دی د دې لا د بهاله کار روان دی چې خدای خبر چې دا به جوړ بم شي او کنه او جوړیږي به او کنه کار خو پرې روان دی زما د کیمره که تاسو لږ وښیي د دې حالت نو تاسو ګورئ چې څه حل دی په څه طریقه چې کوم دی دا د قامي سرمایه چې کوم ده هغه د زیان سره مخ شوې ده په څه طریقه چې کوم دی نو د دې معاملات چې کوم هغه بالکل ریلوې محکمې په شا ایښي دي چې تپوس یې بالکل نه دی کړی د هغې سره دلته کې څه کسان دي کار کوي د دوی سره په دې اړه باندې دوه خبرې کوو السلام علیکم څنګه یې ښه طبیعت یې ښه دی څه کوئ دا ستاسو کار کیسے ہیں آپ کام کر رہے ہیں یہاں پہ والا وہ کھڑے ہیں سامنے یہاں کام ہو رہا ہے نا ہاں کام ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہو رہا یہ کون سا اسٹیشن ہے ہے یہ منگو پیر آپ کراچی میں رہتے ہیں کراچی میں ہم پنجاب کے کراچی میں آپ رہتے ہیں ہاں اچھا بتائیں منگو پیر کہاں پر ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے منگا پیر یہاں سنا ہے کہ اسٹیشن کا نام یہی ہے لیکن یہ اس وقت کون سی جگہ ہے آپ کو پتہ ہے کیا جی نازم آباد یہ شیر شاہ کے قریب سیمنس چورنگی کے اندر والی سائڈ پہ ایسا ہی ہے پتہ نہیں ہم تو ابھی آئے ہیں وہیں سے ابھی تو ہم آئے ہیں بن قاسم سے اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ٹرین آئے گی پپری سے وہ اس طرف سے آئے گی یا اس طرف سے آئے گی فی الحال تو اس طرف آئے گی ادھر سے تو کلیئر نہیں ہوا نا یہ کب کلیئر ہوگا آگے بورڈ آفس پہ میرا خیال میں کوئی بند ہے کچھ کر تو رہے ہیں نا آگے تو ڈگ روڈ تک کلیئر ہوگا تو ادھر سے آئے گی اچھا اس طرف سے آئے گی ہاں 19 کو تو میرا خیال میں 1-2 دن بعد افتتاح ہو رہی ہے تو کیسے ہو گئی اور ادھر سے چلیں واپس بھی ادھر سے جائے گی ادھر سے مطلب آئے گی بھی یہاں سے ہو جائے گی اور بس اور راستہ تو کلیئر نہیں ہوا نا اچھا جی اچھا ایک چیز اور مثال کے طور پر اگر جیسے میں جانا چاہ رہا ہوں سٹی اسٹیشن جانا چاہ رہا ہوں میری رہائش بنارس پہ ہے یا اورنگی ٹاؤن پہ ہے تو کیا میں 200-250 روپے رکشے میں دوں گا پہلے ہی آؤں گا 50 روپے کے لیے کیا کروں گا مطلب اس زمانے میں تو اسٹیشن ہی ایسے تھے کہ آبادی قریب 30 سسٹم تھا ایک اب تو ایک زمانوں کے 35-40 سال ہو گئے لوگوں کو تو اب تو لوگوں نے وسائل راستہ جانا سب مختلف ہے جہاں سے کوئی کیسے ہوگا دفتر سے نکلے گا میرے کو جہاں سے میرے ساتھ سوٹ کرے گی کوئی بس وغیرہ تو میں اس پہ چلا جاؤں گا ادھر تو کوئی نہیں آئے گا نا ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے اب تو ہر دوسرے گھر میں بائک ہے ہم تو دعا کرتے ہیں کامیاب ہو جائے اتنی محنت کر رہے ہیں اتنا خوشی تو ہے کہ ہمارے ملک میں کراچی میں جو ہے یہ دوبارہ بحال ہو رہی ہے لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ کچھ حیرانیاں بھی تو ہیں تشویش جو ہے وہ بھی ہے کام کتنے دن میں پورا ہو جائے گا کر رہے ہیں یہ تو اندازہ تو نہیں کتنے دن میں 2-4 دن میں انشاءاللہ زه سوراپور نه خو په ریل ګاډي کې نه راځم نو د دې خلکو دپاره خو صحیح دی بنارس اورنګي ټاون خلک د بنارس دپاره هم صحیح دی او د اورنګي ته لرې ده بنارس والا آخري سټاپ جو دین بعد وروسته دی که نه نو چې هغه دلته راځي نو هغه پیدل خو نشي او د هغه خواته د اورنګي والا سټیشن دی که نه هغه هم به چېرته خو په ناز آباد کې د بنارس والا خو لرې دی نو بنارس تا خو زګي نه د غټه کراچۍ د فیض آباد هم ته لرې راځي لنډ هم ته لرې راځي که نه هغه خود لرې دی خو لکه دا خو
पखवाने स्टेशन दे उसे चालू कई हुकूमत बस खुशहाली की چې چلو ریل سرکولر ریلوے شروع پاکستان ته خلک به عوام ته خاصه خوشحالي ده چې یاره دونه ترقی وشو زموږ ریل ګاډی چالو شو کتونکو دا وخت زه د منګوپیری سټیشن او د اورنګ آباد سټیشن دوی چې ورته اورنګیټون وي د هغې په منځ کې ولاړ یم په داسې ځای کې ولاړ یم چې دلته هم روډ کراسینګ موجود دی زما دا کیمره که تاسو ته وښیي د ټولو نه اول دا وګورئ چې دا پټلۍ دا کلیر شوي نه دي دا دلته کې مکمل چې کوم دی نو دا روډ دی او دا بند دی د هغې نه علاوه یوه پټلۍ دا هم کلیر نه ده غرض دا دی چې صرف د یوه پټلۍ دا کلیر کېږي په دې باندې کار روان دی او وی چې د کې سی آر چې کوم سرکولر ریلوے لپاره ټریک و هغه ټول بحال شوي دي سوال دا پورته کېږي په دې یو ټریک باندې دوی یا خو داسې محسوس کېږي چې سپریم کورټ له سترګې تورئ او یا داسې محسوس کېږي چې صرف افتتاح کول غواړي دا نور کار به شاید کېدای شي چې وروستو کوي ځکه چې د دوی خو لا روډ هم نه دی مات کړی بیا په دې پاټک باندې چې کوم دی نه دې اړخ ته څه قسم پاټک شته نه هغې اړخ ته څه قسم پاټک شته البته د دې چې کوم آثار دي د هغه آثار دا ښیي چې په څه وخت کې چې کوم دی نو دلته پاټک موجود و که تاسو ګورئ دا هغه آثار دي دلته داسې محسوس کېده چې دلته پاټک جوړ او دا د خلکو د تلو د راتلو لاره وه په دې به دا خلک چې کوم دی دلته تلو او دا پاټک په بندېدو د دې سړک دپاره ولې اوس داسې څه نه ښکاري یوه پټلۍ چې کوم ده نو هغه دوی کلیر کړه چې په هغې به ریلګاډی ځي باقي دوه پټلۍ چې کوم دي هغه کسې د روډ د لاندې دي د هغې نه هغه روډ لرې کو او نه چې کوم دی په دې باندې داسې څه کار شوی چې سړی وګوري چې واقعي کېدای شي چې دا هم د سرکولر ریلوے حصه ده حالانکې دا ټول د سرکولر ریلوے حصه وه دا او دا به بغیر د دې نه دا منصوبه چې کوم ده هغه به نیمګړی ګڼلی کېږي زه اوس چې کوم دی نو اورنګ آباد غاړې ته چې هلته کې څه نظام دی په دې آخري سټیشنو مو ځکه ګرځوم چې د ابتدایي سټیشن چې کوم دی هغه د اول نه جوړې وي په هغې کې دومره معاملات نه وو خو دا نور سټیشن دا کم چې ټوټل د شیرشاه د بلدیه نه د دغه نه تېر شوی دی د ابي بینک نه په دې باندې تجاوزات ډېر زیات وو او د دې سټیشن چې کومې دغه وي د سودې د پټلۍ وي دا ټولې په مکمل توګه چې کوم دی خسته حال دي یعنی کې داسې دي په هغې باندې د ریلګاډي د تلو چې کوم دی نو هغه په شکوک و شبهات چې خدای مګه څه حادثه ونه شي زو اورنګ آباد غاړې ته کتونکو تاسو ګورئ چې دا د اورنګیټون بالکل لاست سټاپ دوی چې کوم دی دوی یادوي چې دا د اورنګیټون سټاپ دی السلام علیکم پښتون یې وروره څنګه یې ښه شکر الحمدلله دلته پاتې کېږي چېرته زموږ خو د محمد کمپنۍ کار کوم دا کوم ځای دی دا چوټه میدان دی نظوات اورنګیټون دی اورنګیټون نه اورنګیټون خوند دی دا نازآباد وای اورنګیټون کې خدا راځي اورنګیټون چې دی په شغه دی نه دی نه په دې اورنګیټون نه دی د دې په پورته اورنګیټون خو تقریبا چې دی په شو د سیډ ایریا نه خو دی بنارس نه باغ خو دی دا ریل ګاډي چې شروع شو دینه به خلکو ته څه فائدہ وي خلک راتلی شي خلکو ته لار جوړي نو په دې کې خو تقریبا چې بنارس حواله سره او د منګابیر حواله سره شټری ورکی کنه نو بیا چې دی په عوام ته فائدہ شته بده ماینه فائدہ د بځې ځمن شرابونه ورکی او دا خو سټاپ د اورنګیټون به دغه د رضی ختمي دا سټاپ ورکی دا خو بیا چې څه فائدہ خو نشته کنه اوس خو هغه کار بکار دی کنه چې باقي عوام ته څه فائدہ اور فائدہ لحاظ سره چې کم سے کم یو دغه چې د پوش پټلې د بنارس په طرف باندې ورکی اور د منګابیر په طرف باندې ورکی نو اورنګیټون میں تقریبا ډیر آبادی په دې طرف باندې راځي روزګار دی بار نو هغه ته سہولت ملاو شو د سہولت ملاو شنو د عوام ته چې فائدہ ملاو شنو هغه کامیابی ده ډیر مننه کتونکو دا دلته څه چارواکي دي دوی یختې څه کار مارکې دوی سے دو خبر کوم السلام علیکم سر وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ یہاں مطلب ہیڈ کر رہے ہیں ان کو جی جی اچھا یہ بتائیں یہ اورنگیٹون کا اسٹیشن کون سا ہوا اورنگی کا یہی اسٹیشن ہے یہ تو بڑا میدان ہے نہیں اورنگی کا یہی کہلاتا ہے اورنگیٹون تو کہیں اور ہے اورنگی ٹون ہے یہ اورنگی کا کہلاتا ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں مطلب آپ خود اس میں ہیں موجود ہیں کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا ایسا ہے کہ یہ ہمارے آفیسر وہاں بیٹھے ہیں میں نے طارق سے میری بات ہو رہی ہے جو پیار ہے اسے میں بات کر رہا ہوں آپ تو چونکہ گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں ابھی بھی کام ہو رہا ہے تو کب تک ختم ہوگا اندازہ بھائی یہ دو دن میں ختم ہو جائے گا 19 کا بتا رہے ہیں کہ 19 کو ہوگا 2 دن میں آج کیا ہے 17 ہے 18 یہاں سے کون سی ٹرین آتی ہے کس طرف سے آئے گی نہیں ایسی آئے گی یہیں سے واپس ہوگی واپس کہاں ہوگی واپس سٹی کی طرف نہیں
यानी यहाँ कहाँ से हो गया? यहीं 2 लाइनें आ रही हैं, एक सिटी से आ रही है और एक पिपरी से आ रही है। यहीं से वापस होगी। यहाँ कौन सी वाली आएगी, सिटी वाली या पिपरी वाली? सिटी पिपरी दोनों आएंगी। रास्ता एक ही है दोनों का। बस कतुन को अदा वकी नाजमाबाद की मौजूदी माँ और नाजमाबाद की दा पटलई जमा दा कैमरा था तखीर दी पट्टो हालत दा बाला ददीन पस पदा पटली जुड़ीगी दा मरकजी सड़क दा नाजमाबाद टोलो ज़्यादा ट्रैफिक पदे माने दे खुदा के बावजूद ददी दा पारा न दे गाड़ ते चिकम ने सक किस्म दल तक की दगा जोड़ दे यौदा से पाटक च आगा दा खल्क दा उदरवलो दा पारावी और न दे गाड़ ता पाटक शता गरज दा च द दे कम गाड़े बतीरीगी संग बतीरीगी खलक पर संग उदरवल की देने को बिल्कुल खबर कमदन लग पट दा या दगे वजूद नश्ता बया दा पटली मख त बंदी शुवी दी दागे न पस जक च मख त ग्रीनलैंड मनसूबी च कम ट्रैक जोड़ शवे पर सड़क दगे पटले पागे मन रोड जोड़ शवे द बोर्ड ऑफिस सरा पर आगा रोड माने च कम देनो पटलून आगा नख च कम दागम नश्ता नहीं आगा जेव कनस्तो ना आगा ग्रीनलैंड मनसूबी आगा जे के सलाला जोड़ कड़ा वो गरजा दो वजदा खबर के च दा ट्रेन बद दग जना वापस की बया वापस दी नु چې د دې ځنه واپس کیږي نو دا ټریک چې کوم پیپری ته تللی دی یا لنډي ته تللی دی د هغې به څه کېږي سبق یې هغه به هلته ودرېږي او که څه لاره به جوړېږي د دې نه لا څوک هم دوی په افیشل طریقه باندې باخبره کړی نه دی خو وینا مطلب یې دا دی چې دا یو ځای نه دی هر هغه ځای چې چېرته د روډ نه دا ټریک تېرېږي هغه سړک باندې نه څه قسم چې کوم دی نو دوی پاټک ولګو نه یې انډرګراونډ یا چې کوم دی نو بره اوور برج داسې تیار کړو چې دا ټریل دا ریل ګاډی په هغې تېر شي یا خلک په هغې تېر شي یا ګاډي په هغې تېر شي او سیف وي او د حادثې چې کوم دی نو هغه چې کومه خطره د هغه کم سے کم وي نو غرض دا ده چې دلته کوم څه قسم پاټک نشي او د ټرافیک اندازه تاسو کولی شئ چې دا د ناظمات چې څومره ټرافیک دی هغه په دې لاره تېرېږي کتون کو ادا وخت ز د دې ریلوے چې کوم ډي اس ته ارشد سلام خټک صاحب دا غسر موجود ان چې دم په ویزټ راغلی د دوی هم دغه تاسو بکو هغه پښتنې بکو کوم چې ما د شورونه په پروګرام کې اوسه خبرې مو چې تکړی دي دا هم د دوی کوم چې دا په ځمن سوالونه دي چې د دوی هغه واورو او دغه چې کوم دینو جواب مختار شي. السلام علیکم. السلام علیکم جی. مشه څنګه خیر مهرباني تاسو دا راته وای چې د ټول اول سرکولر ریلوے چې کوم دینو د دې د بحالي مکمل دا په 19 باندې شي یا بنو زنده ښکار کی دا ان شاء الله مونږ کوشش ته چې دا په 19 تاریخ باندې مونږ دغه اورنګینا د دې افتتاح وکړو او دغه ځین دا مونږ سٹارټ کو او دا به پیپری پورې دا به اولنې گاډي چې ده په 19 تاریخ باندې مونږ سار د ځین لس بجې تقریبا وباسو او ریګولر سرویس چې ده کې سلور گاډي به پیپری خواته ځي سلور به پیپری نه دی خورازي ګاډي راغلی کراچي گاډي را رسیدلې دي څو ګاډي دي دا په پوره یو موږ سره ریک موجود دی چې دا دغه پوره صحیح طریقې سره چلی ان شاء الله. د دې سټیپس څومره دي مطلب دا ابتدا دا کنه اوورال دغه دی کدا درې مراحل کې دي او دا تاسو سپوږی کوم دا ډېر ضروری ده تاسو خبره وکړه دا چې انیشلی جوړ شو په 1962-63 کې دا شروع شو او بیا دا 70 کې مکمل یو کیسیا جوړ شو دا به د ټول علاقې دی کې د تقریبا 220 کیلومتره فاصله ده پکې او د کې سلری سټیشن دي دا وخت کې چلې دي بیا دا وشول چې آمدنی نه وته نه ځکه چې بدني شروع شو وکړي چې او خلکو د ټیکټ میکټ نه غسته نو مجبورین سرکار بیا د 99 کې بند کو 2004 کې او 8 کې بیا دوباره کوشش وشو 2 کال مخکې مخبل ازل ډي اس مخې ظلم پاتې شوم نو ما د دابه جی پی ایکسپریس نوم باندې دا په مین لاین باندې سٹارټ کړو خو دې تاسو پزیری نه ملوي د پبلک نه اوس چې د موجوده صورتحال کې دا دی چې کراچي بالکل یو چینج دغه د تاسو مخکې دا گرین لاین هم راغلی دی او آبادی ډیره زیاته شوې ده سړکونو ټریفیک ډیر زیات دی دلته سلیری شپاټه کې راځي په دې ګولای کې اوس هغه پټه کې دومره بیزی دي چې خو هغه باندې مونږه گاډي چلونو ټریفیک بنشتلې او کراچي کې معمولی یو منټ ته تاسو ټریفیک سرول نشي نو د سوچ سره مونږ کړی دا و چې دلته کې انډر پاسز او فلای اورز ورکونو د پټکو په ځای باندې هغه سپریم کورټ آرډر کړو چې دا به اف دبليو جوړای ای په ډیزاین او په دغه مرحله کې لګیا دی یا فائنل شوی نه دی خو چې د سپریم کورټ هم حکم دی چې دا مونږ سٹارټ کو او د عوام هم ډیماند دی نو مونږ دا کوشش ته چې دا جوړ کې سی آر چې دی د مونږ خپل غزوړ حالت دوباره نه ریوایو کو او خدا به پارشل روان دا به پورا یو کې سی آر سرکل کې منه چلی دا به د اورنګینا پیپری او پیپری نه بدلته واپس راځي مونږ امید ده چې د عوام چې دا به پورا د مونږ د کوشش چې دا به سپورټ کوي
او د دې دویمه مرحله کې مونږ د ریلوې دا پلان دی چې مونږ دا په بي او ټي باندې افر کوو. پچیس تاریخ باندې مونږ انټرنیشنل دغه کال کړی دی ټینډر چې دې کې باقاعده ټرانزیکشن بکیږي. ټرانزیکشن کې بدایي چې د دې فاینانشل د دې لیګل او د دې ټیکنیکل دغه چې د دې لپاره راځي کنسلټنټ او هغه بیا دا افر کوي په پبلک پرایویټ پارټنرشپ کې په بي او ټي باندې. نو څنګه چې تاسو نو دنیا کې ګورئ مونږ ډېر ښه غي ماس ټرانزیټ ته او ډېر ښه پبلک ترانسپورټ ورکوي. دغه رنګ د ریلوې او د وفاقي حکومت هم خواهش دی دا چې دا ان شاء الله دا بالکل ورلد سټانډرډ باندې مونږه جوړ کو. فلحال دا دغه ورکو دا یو کانفیډنس ورکو د خار ته او د خلکو ته چې بای دا د تاسو یو اساسه ده او دا مونږ د نه کار واخلي. اسی وس تاسو وایي چې مت اف دبليو ته د ټینډر ورکړی شوی د چاغه پلونه دی واچي زه چې په کم زیمه نه را لمه الته کې روډ چې کوم د کراسینګ شته نو نه الته کې د سیګنل شته نه الته کې کوم د پاټک شته دا په ابتدا کې بس کوي ور ریل په دوره ځبا شروع شي دا چې کوم پاټک تاسو غته کنه آی کې همونګه د باندې خپل کسانو لګو او ریلوې به دغه باندې کوشش کو اول خو چین سره به سره او بیا د لپاره موږ ریلوې ټیکم کړی دا موږ کمپلیټ کولو کار ځکه نه چې موږ دا خیال چې موږ د بي او ټي کې لاړ شو او بجای دا چې دا پیسې خرج کړو په یو وخت باندې به دوړه کار وشي. خو چونکه ډیمانډ ډېر زیات دی چې دا سٹارټ شي نو دغه وجه باندې موږ دا چې کوم پاټک سچ تاسو ویني دا غنه دي کوم زیادو ما دا نوري دي دی باندې موږ دا مینکو باقاعده او دی باندې څنګه چې تاسو پاټک نور سیستمو کې ګوري لګیدلی گیټ وته لګیدلی سړې په ویلاړي نو دا به دا غرنګ ان شاء الله دلته موږ چلو. هڅه زیاته تر ما دا وکړل چې ما تکم ټوټل سروې وکړو څومره زمانه وسو نو دا دغه چې کندي پټلې دا خاور لاندې وي خاور لري کړه پټلې خو ښکاره شو خو هغه زی پځې زنګ خړلې دي نو دا بدلېږي دا چې څنګه دی باندې گاډي تاسو ویني چې موومېنټ کې دا تاسو سم وګورئ نو دینه دا زنګ کوز شوی دی دا ډېر جی های ګریډ سټیل دی دا خرابېږي نه زنګ نه وي دا استعمال سره به دا نورمال شي ان شاء الله. دا باندې څنګه موږ دا ماشینان چلی او دی باندې موږ بیلسټ واچو او ټمپینګ کیږي بیا دی امپروف کیږي دار څه تاسو ته نورمال ښکاری. یو بدن عوامي سوالو کما لکه دا تاسو چې دا د اورنګي ټون سټیشن دی حالکه دا اورنګ آباد سټیشن اورنګي ټون د دین بعد شروع کیږي ډیر لري دی بیا منګاپیر سټیشن چې کوم دی نو اغال ته دی د اورنګي ټون خلک بنارس خلک یا د منګاپیر خلک دا به دینه څنګه مستفیض کی دا دي دغه ته مګنه چې کله ان شاء الله مونږ د پی 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 کې لاړ شو بي او ټي کې کوو بي او ټي کې سره دانه دی ای باندې به دا خو قدرې سوس رفتار گاڑی مونږه انټروډیوس کوو چې راشي او د تیزی سره څنګه ته دنیا کې ګوري او د سره به د ریل اسټیټ ډیولپ د ټول ازمه کې چي دا ان شاء الله بعد شي دلته و ریل اسټیټ ډیولپ دلته و کمرشل پلازې جوړیږي سوچ دا دی او کراچي د دینه کم سیز نه پکار کوم چې دا مونږ ورکو دا صرف دا مونږ سٹارټ کوو چې خلکو یو د اعتبار راشي چې او دا کار کې دی شي او خلکو ته ریل بیسډ یو ترانسپورت نظام پکار دی څنګه چې دا رونه د ټیکټ اخلي دا چلیو دا کامیاب شي ان شاء الله نو مونږ بي او ټي کې دغه مونږ کو کنه مونږ پبلک پرایویټ ته وسی مونږ یې زمکه د ما دا پرایویټ شټ ته بیره شته وای کنه ته څومره پیسې برګي او ماته کوم قسم ته گاډي راکې دا ټول فایده چې دا الټیمیټلی دا بزي د مخلوق ته د خلکو ته عوامو ته ډیر مننه دا ارشد اسلم خټک کم چې ډي اس ته د ریلوې د کراچي او بشمول سند کتونکو تاسو د دوی خبرې هم واورېدي کوم په بنیادی توګه ګور یو خو د خوشاله زیره د خوشاله خبره ده چې سرکولر ریلوې سره د پاسه 15 شکاله پس د کراچي په سړکونو یا د کراچي په خار کې بچ کم دنو چغارې وي او روان بوي دوی ما د خلکو ته چونکې د دینه بینیفټ او فائدہ هم د خو سوال دا پورته کیږي چې 15 شکاله مخکې د ریلوې د ترانسپورت لپاره به خلک راتلو او په گاډي کې به کېناستو اتلوبه اوس د کراچي په هر کور کې یو دوه موټر سایکل دي چینچی گاډي دي آیا دا خلک په بیا د ریلوې روخ کوي او کنه کې دا په راتلونکي وخت پته ولګي چې د ریلوې محکمه به د سرکولر ریلوې معاملاتونو څخه فائدہ پورته کی سبلاس تواخلي او کنه دا خلک په هم بیا په هغه زوړ سیستم باندې چې کوم ترانسپورت نظام د په کراچي کې په هغه باندې ډیپند کی دوه خبرو باندې اجازه غواړم چې شرط پاتې کیږي خپل د ګیر چاپیر د خلکو د حقوقو ډیر زیات خیال ساتي الله مخاط آباد او بریالي ساته په لوی الله بس پرم د خدای پامان.